السلام علیکم کتونکو محمد زبیر خان یم. کتونکو یو مهم خبر د سره شریکوم. په 22 نیټه په تحصیل کبل علاقه د الګرام چې پای کې یو سړی زنانه وجلی و په کور دننه. معلومیږي دا چې د زنانه چې کومه ده د ماشوم بیمار هم او د خپل مور کروا د خاون سره چې د اړې غړې راغلی نو په هغه وجه باندې د خپل مور کروا. نن پولیس اهم کاروایی کړې ده، هغه نیولې ده. هغه بل څوک نه، هغه د زنانه خاوندو او نن چې دغه د پولیس په گریب کې دی، هغه خپل اقبال جرم هم کړی دی. دا وخت را سره د کابل ډي اس پی حبیب شاه صاحب موجود دی. دا سره خبره اترې کوو چې هغه په دې باندې موږ ترانه واچي چې یاره د ملزم څنګه ونیوي شو، د واردات ولې کړي، وجوهات څو. ډي اس پی صاحب ډیره مننه د وخت راکولو. دا راته وایي چې دا کوم واقعیت شو، د زنان چې کوم وشته شو، دا چې د سو وجوهاتو ملزم ولی پرارو اوس چې دغه گرفتار دی، داغه نه څه برآمدګي شوی د انټروګیشن کې هغه سوي چې مطلب د مرګ ما ولې کړی دی. ډیره مننه زبیر صاحب، تاسو ډیر یو جان مننه. دا جی اصل کې په 22 تاریخ باندې موږ ته اطلاع ملو شو د قتل، نو موږ فوري تور باندې موقع ته ځان ورسول الګرام ته. نو موږ چې وکتل هلته کې دا جوان العمر دغه جنې و مسمات امینه بیبي. نو دا چې ودا قتل شوی په موجود په حالت کې په کور کې پراته و په غسل خانه کې. بیا د هغې پلار په موقع موجود و، مور هم موجوده وه. د هغې ډیډ باډي د پوسټ مارټم دپاره هسپتال ته منتقل کړه. په هسپتال کې پلار رپورټ وکړو چې یاره د هغې د دې جنې چې کوم دی په 2021 کې د موسمبي داود سره د دې واده شو. او دا موسمبي داود چې دی دردیال شا ډېرې اوسېدونکی دی، خو د څو وجوهاتو په بنا باندې د درونو سره روانو. نورونو او مور د کور رئیس دی او د زموږ سره به اوسېدو، خو دلته به هم څه کار روزګار نه کو او بالکل کور کې به ناست و. نو په دې وجه باندې د دې ښځې خاوند په مابین کې چې کوم دی ګریلي ناچاقي پیدا شوه او دغه ښځې امنه چې ده نو مقتوله، نو هغې د دې خاوند خلاف تنسیخي نکاح کیس داخل کو، په عدالت کې دایر کړو، هغه هم چلېدو. د دې وقوعې نه یو ورځ مخکې ماښام ټایم کې دی کور ته راغی او د دې جنې د بوتلو مطالبه وکړله. نو چونکې د قابل زاده د معنا مطابق چې موږ دې ورکولو ته تیار نه وو، نو بیا دې د کوره لاړو. بیا سهار ټایم کې د وخت راغی، نو خپلې کپړې مپړې دا وغیره هر څه چې د کوم سامان وغیره غونډ کړو او د کوره ووتو. بیا قابل زاده مزید وضاحت کو چې یاره زه د کار روزګار په سلسله کې د کور نه بهر لاړم او زما ټبر چې ده نو هغه هم په بل کور کې خدمت کوو، هغلته کې لاړو. په دې خپلې لور پسې مین دروازه تاله کړله. نو چې کله دوی بیا واپس رالل نو هغه په کور کې قتل شوې پرته وه په وینو کې، او هغه ماشومه چې کوم وه نو هغې جړاګانې کولې. هغه جړاګانې د هغې کافي لرې پورې د هغې اواز هم ته. نو خلکو بیا دې خبر کړه چې دا ماشوم جاړي کور نه بل اواز نه راځي. نو په دې سلسله کې هغې د کور ته راغله، نو چې هغې دریافت وکړو نو د هغې لور چې کوم ده په غسلخانه کې قتل شوې پرته وه. بیا دی دعوه وکړله د خپل زوم داود خلاف، چونکې موږ ته دغه ټیم پورې لا شک و چې یاره اصل وجوهات نه دي معلوم او دا قوي نه ده چې یاره دغه قتل کړي که نه قتل کړي. نو موږ په دې تفتیش کې چې کوم دی نو ووتو. دا اطلاع موږ چې کوم دی دغه ته ورکړله خپل افسرانو ته، جناب ډي جي صاحب ملاکنډ ناصر محمود ستی صاحب او ډیپو سوات شفیع الله خان ګنډاپور. کله چې هغې ته اطلاع ورسېده نو هغې ډېر انتهایي په سختۍ سره هدایت وکړو چې د دې قتل چې کوم دی اصل حقایق معلوم کړي او د دې اصل ملزم چې دی نو هغه فوري طور باندې گرفتار کړي. نو موږ ته د دې نه اندازه ولګېدله چې مدعا داود چې دی د خپل نمبر آف کړی او بیا بالکل دی ورک شو. نو موږ ته دا شک لږ نور هم سوا شو چې واقعي دا قتل ده کړی. بیا 2 ورځې بعد موږ هغه خلاف چې کوم دی نو خپل سورس دغه کړو خور کړی و. نو سورس موږ ته دا ریپورټ راکړو 2 ورځې بعد، یعنې په 24 تاریخ باندې چې یاره دا دردیال کې خپل کور ته رسېدلی دی. نو موږ د سورس په اطلاع باندې فوري طور په په کور چاپه ولګوه او چې کله چاپه موږ ولګوله نو دوران چاپه د مو په کور کې موجود بیا موږ د گرفتار مو کو او د دې یو پسټل برآمد شو. او دوران انټروګیشن سر انټروګیشن کې د موږ ته بالکل دا وضاحت وکړو، انکشاف وکړو، دا جرم قبول کو چې ما دا خپل ښځه چې کوم ده قتل کړله په اصله تشین تماچه باندې او تماچه هم دا تماچه وه چې کومه ما تاسو زما سره برآمد کړې ده. بیا د دې موټیو دا ده چې د ملزم د قول مطابق چې یاره زما او د دې ښځې ګریلې ناچاقي وه، زموږ د یو بل سره مطلب دا دی چې لکه
جوړاو نه راته په دې وجه باندې چې ما په څه طریقه غوښتل په هغه طریقه باندې دې ژوندۍ نه بسر کوله بلکې دې د مور او د پلار پر رضا باندې ژوندۍ بسر کوله. نو په دې وجه زموږ اختلافات او دغه باندې زه دل برداشت وم. ما ته چې کله پته ورغی دې کور کې نشته دا یوازې ده نو زه رالم په دیوال لوړېدلم او دا په سین کې ناسته وه کپړې وینځري یا څه کار یې کوو نو چې کله زما لاس کې تماچه ولیدله دې غسلخانې ته منډه کړه او بیا زه غسلخانې ته لاړم په دې په سر ما فایر وکړو دا ما قطر کړه واپس بیا لاړم نو د ګالوچ په سایډ باندې لاړم ما په لاره کې په شپه وکړله په دویم ورځ باندې بیا کور ته ورسېدم او بیا تاسو راغلئ زه ګرفتار کړم. نو دا حقیقت دی چې دې زه د خپلې ښځې قاتل یم نو چونکې د یو قتل نه دی کړی دا مسمات امنه بیبي مقتوله چې ده نو دا حامل هم وه د 15-16 میاشتو د ډاکټر ریپورټ مطابق نو لہذا د 2 قتلونه کړي دي. نو دا د دې قتل هغه اصل حقایق چې هغه الحمدلله پای کې الله په متخ غټه کامیابی را نصیب کړه. څونه چې گواهان چې شمدید یا سونی گواه ده هغه په صفه مثل من موږ راوستي دي او سرکمسټانسز ایویډنس چې څونه ده نو الحمدلله هغه ټول داسې دي چې بالکل د ملزم خلاف ده او ډېر زر به ان شاء الله د کیفر کردار ته ورسېږو. مزید تفتیش شروع دی د لازم سره 2 ورځې کسټډي کې دي. ډېر مننه ډي اس پي صاحب د تفصيلاتو راکولو کتونکو. ډي اس پي صاحب خبره تاسو اورئ یقینا دا په 22 نیټه باندې کوم واقعیا شو په کور د نن چې زنانه وشتل شو او دا غي ملزم چې دی غنن پولیس د کابل پولیس چې دی د ډي اس پي حبیب شاه په نگرانی کې چې دا غوي کاروایی وکړه ملزم گرفتار کړی دی. نور تفصیل تاسو د ډي اس پي صاحب په خبرو کې واورئ چې هغه واقعیا څنګه مخ ته راغلی و او وجوهات څه